او یو مهم خبر تاسو سره شریکو د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې سکولونه تر 28 مارچ پورې بند کړي شو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې صوبایي ټاسک فورس لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په اړه یو مهمه غونډه وشوه. غونډې پریکړه وکړه چې د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو پیښور، چارسده، مردان، صوابۍ، نوخار، کوهاټ، ملکند، سوات او لوور دیر کې به سکولونه بند کړي شي. دغه غونډه کې د بازارونو بندولو په اړه د صوبایي کابینې د غړو په ګډون د یوې کمیټې جوړولو پریکړه هم وشوه. په دغه کمیټې کې به تیمور سلیم جاګړه، شوکت یوسفزي او کامران بنګش او یو شمیر غړي نور هم شامل وي. نور تفصیل به راکوي زموږ همکار عبدالله خان. جی عبدالله، موږ سره شریک کړئ دغه غونډه کې نور څه فیصلې وشوې، تفصیل راکوي. جی نجیب، څنګه چې تاسو ته پته ده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صوبایي ټاسک فورس لخوا د کورونا وبا د مخنیوي لپاره یو اجلاس وشو. اجلاس کې دا فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو پیښور، چارسده، مردان، صوابۍ، نوخار، کوهاټ، ملکند، سوات او لوور دیر کې به سکولونه بند کړي شي. د دغه فیصلې تحت هغه ضلعې چې کورونا پازیټیو کیسونو شرح 10% وي سکولونه به بندیږي. متعلقه صوبایي وزیرانو، د پیښور کور کمانډر، چیف سیکریټري، آی جی پی او وسره تړلي د انتظامی سیکریټریان هم شریک شول. په دغه ناسته ګډونوالو ته د وبا د خورېدو د مخنیوي او د کورونا ناروغانو علاج لپاره د انتظاماتو په اړه بریفینګ ورکړی شو او بازارونو بندولو په اړه د صوبایي کابینې د غړو په ګډون د یوې کمیټې جوړولو پریکړه هم وشوه چې به پکې تیمور سلیم جاګړه، شوکت یوسفزي، کامران بنګش او نور یو شمیر غړي شامل وي. د معلوماتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې د کورونا مثبت کیسونو شرح صرف 1% ده. جی عبدالله، دغه اجلاس کې د اس او پی فالو کولو په اړه څه خبرې وشولې، موږ سره شریک کړئ. جی نجیب، بالکل په دغه غونډه کې دا هم ویل شول چې فیسټیول، جیپ ریلی او نور عوامي تفریحات تر سره کول به د سخت اس او پی خپلولو تحت وي. د اس او پی نه فالو کولو په صورت کې به فیسټیول کې شامل پروګرامونه وتړل شي. په دغه اړه وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویل چې صوبایي حکومت د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي لپاره په پوره توګه هلې ځلې کوي. د کورونا وروستی ځل د خورېدو اندېښنه لري. خلکو له پکار دي چې احتیاط وکړي او احتیاطي تدابیر خپل کړي. جی ډیره مننه عبدالله د تفصیلاتو راکولو. ډیره مننه.